بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو الصرف په سلسله کې دا زمونږه 20 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د تای مضارعت والا قانون بیانو. تدې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د باب تفاعل او د باب تفاعلل تدې په مضارع معلوم کې دو تاګانې جمع شي، نو په دغه دو تاګانو کې د یوې تا حذف کول د تخفیف د پاره دا جایز دي. د قانون حاصل او خلاصه دا شوه چې کله د باب تفاعل او د باب تفاعلل په مضارع معلوم کې دو تاګانې جمع شي، نو په دغه دو تاګانو کې د یوې تا حذف کول دا د تخفیف د پاره دا جایز دي. اوس په دغه دو تاګانو کې به مونږه کومه تا حذف کو؟ په دې کې یو تا دا د مضارع علامت دی او دویم باب او دا دویمه تا دغه باب تا ده، یعنی په دغه باب کې دغه تا د استعمالیږي، د باب علامت دی. نو بعض صرفیان دا وایي چې کم د مضارع علامت دی دغه تا به حذف کو، او بعض صرفیان وایي چې نه هغه تا به مونږ حذف کو کوم چې په دې د باب تا ده. به هر حال که هر یوه تا حذف کول وي نو په دغه دواړو تاګانو کې د یوې تا حذف کول د تخفیف د پاره دا جایز دي. مثلا د باب تفاعل مثال له تتقبلو، نو د تتقبلو کې د یوې تا حذف کول دا جایز دي، نو د تتقبلو نه به موږ سره شي تقبلو. د باب تفاعل مثال له تتضاربو، نو د تتضاربو نه به مونږ سره شي تضاربو. او د باب تفاعلل مثال له تتدحرجو، تدې نه به مونږ سره شي تدحرجو. دلته دا خبره اهمه ده چې دا زمونږ استادو په ذهن کې وي چې دا قانون دا د فعل مضارع په معلوم کې جاری کیږي، او د دې بل آسان تعبیر دار چې کله دو تاګانې جمع شي او دغه دواړه تاګانې دا مفتوح وي، او ته دغه دواړه تاګانو مفتوح کېدل دا په معلوم کې وي، په مجهول کې نه وي. یعنی دا قانون په مضارع معلوم کې جاری کیږي، په مضارع مجهول کې د یوې تا حذف کول دا جایز نه دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.